بسم الله الرحمن الرحيم باب في الجنب ينام قبل ان يغتسل. جنب د خوب نه وړاندې چې کله ودکیږي او غسل نه کړي دا د امور جایز نه دي دلرا کنا جایز. دې متعلق دې جزئی متعلق امام ترمذی رحمه الله بابین وضع کوي. باب اول کې تصریح د دې چې قبل یغتسل مخکې د غسل نه د لپاره نوم جایز دی، دا مذهب د جمهور دی. او باب ثانی باب فی الوضوء للجنوب اذا اراد ان ينام. دته او دس پکار دی. دا چې او دس نه مراد او دس څنګه وضوء شرعي مراد دی که لغوي غسل الیدین مراد، دایمه ورکه څه اختلاف شته دی. کل مذاهب په دغه جزئیه کې سلور دي. مذهب د داودی ظاهری او د حبیب بن ابي ثابت هغه دا دی چې الوضو واجب. مخکې د خوب نه د اودس چې کوم دی یعنی وضوء شرعي دا د واجباتو داغه احادیثنا چې توضأ او وغسل ذکرک و غیره چې کوم اوامر راغلي هغه د وجوب د پاره اخلي. او دویم استدلال د ظواهر د داودی ظاهری د حدیث دا لا يدخل بیتا الملائکه فيها جنب. تم کور کې چې جنب موجود وي فرشتگان نه دن کېږي. دا حدیث نه هم د داودی ظاهری استدلال دی چې دا اودس شرعاً یعنی مصطلح معروف اودس دا د واجباتو د په متضاد باندې مذهب د ثوری او د امام ابو یوسف او د سعید بن المسیب دی ایوای چې لا باس بالنوم جنوبن اس باک نشته په خوب باندې په حالت د جنابت او د سکړی کوي نه کړي دا عدم وضو لا سنزل استم ضرورت نشته. دلیل د هغه د پاره حدیث الباب الاول چې کان النبي صلی الله علیه وسلم ینام وهو جنوب ولا يمس ماء، بالکل به مس دمانه کو نه استنجا کړي د دینه پته لګي نه لاسونه انځلي نه وضو شرعي کړي. دا استدلالات سفیان الثوری امام ابو یوسف سعید ابن مسیب دا دواړه جماعات بالکل متضاد شول. داودی ظاهری او دس واجب وګڼ او دې درې واړو ائمه هغه ترک الوضو چې کوم دی کراهت قول مونږ د دې په وسط کې رائے د ائمه اربعه جماهیر دي. او عبد الله بن مبارک ناغي وایي چې مخکې د خوب نه او دس مستحب دی په استحباب تاکیدی باندې په دوه صورتونو کې. یو په وخت د اراده د عقل کې کده اراده د عقل و نو دس دی کوي، او دویم په وخت د اراده د وته کې ثانیان مع هذه المرأه یا مع المرأه الاخرى. دا د امام بعود جمهور رائے امام بعو کې ثلاثه امام مالک امام شافعی امامنا دوی بیا دغه وضو شرعي اخلي. او امام احمد رحمت الله علیه هغه مراد د وضو لغوی اخلي چې هغه غسل د یدینو دی فقط، او یا غسل د مذاکیرو دی په وخت د اراده د وتی کې ثانیان. جواب د داودی ظاهری دا چې کوم روایتو کې امر بالوضو راځي یا بغسل الذکر راځي
نو جواب جماهیر دا ورکی چې هر ځای کې امر ګوري نو د وجوب فیصله په مکو ډیرو مواضعو کې امر د ندب د پار راځي دغه اوامر د ندب او هر چې حدیث د لا يدخل بیتن الملائکه فیها جنوب دی هغه مقید دی په روایت د ابو داود کې د عمار بن یاسر نه چې لا يدخل بیتن الملائکه فیها جنوب الا ایتوضا مگر کاو د سکړیو نو بیا د جنوب د وجود سره هم فرشتگان د نکیږي کمزه کې چې حدیث مطلق راغې تقید په الا ایتوضا سره نو شوه هغه کل مطلقات په دغه مقید روایت مقید ګرځيږي دا د جمهور جواب دی داودی ظاهری له هر چې جواب د جمهور د امام ابو یوسف سفیان الثوری سعید ابن مسیب لرا چې هغه د لا یمس معان استدلال کړیو نو درې جوابونه ورکړي یو جواب دا دی چې لا یمس معان چې کم دی دا کنایه د غسل نه ده بی عائشہ صدیقہ د آداب او الفاظ استعمالی چې د تمسیس د ما و نو کړي نو مراد دانه دي چې ګینه د لاس نه دین ځلی استنجا نه کړي وضو شرعي نه کړي دا نور احادیثونه فهميږي لکلند حدیث کې راځي عمر فاروق سے تپوس کوي اينام احدنا وهو جنوب قال نعم اذا توضا نو خوب د جنوب د پاره قبل الغسل جائز کا خو مقید کا په قید د توضو سره چې او د سوکې نو به جائز نو اول جواب دا کوي جماهیر چې لا یمس ماء کې نه د ادم غسل نه د ادم وضو نه ده او دویم جواب دا کوي چې دا عمل دی عمدن کړی وي افسادا لاعتقاد الوجوب داودی ظاهری و غیره چې دې تواجب ویلو نبی اسلام په خپل کردار کې او کرت نیم بالکل یمس دماونه ک د پاردی چې د وجوب عقیده ور فاسده کی چې واجب نه دی او دریم جواب جماهیر دا کوي چې دا عمل لشوی ل بیان الجواز مونږه مرته دی وضو ته واجب نه دی ویلي چې دا په مونږ رد راشي دغه روایت یادې غونې دو درې ک نورم ته پیدا کی په عدم مسلما کې نو دلیل بددي شي چې واجب نه دی کوم روایتو کې چې ثبوت د وضو راغلي دی هغه نه به نو د ثابت شي دا نه چوڑ او خلاصه د بابینو حدثنا حناد قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن العمش عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب ولا يمس ماء لتذهب کړي سفيان الثوري امام ابو يوسف او ابن مسيب څلورم جواب د دوینا د جمهور د خوانه دا دی چې قید د لا يمس ماء قوي نه دی دا ضعیف دی دا امام احمد سے بوئی چې ليس بصحيح لا يمس ماء قید دا وهم دی صحیح نه دی امام ابو داود دا حدیث ذکر کوي او بیا لفظ لا يمس ماء توهم وای دا وهم یزید ابن هارون وای چې هو خطا دا خطا دی عمدہ حدیث د بی بی عائشہ صدیقہ نا تخریج امام مسلم کوي بدون لفظ لم يمس ماء اپ کې د لم يمس ماء قید نه راخلي حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن سفيان بن ابي اسحاق نحوه نو دا اعمش او سفيان چې کوم دي سره دا متابع شد اعمش متابعه ابي اسحاق قال ابو عيسى وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره غير دنا امام ابو يوسف ده سفيان الثوري دي وقد روى غير واحد عن الاسود عن عائشه دا اسود یو شاګرد ابي اسحاق شو او صدیر شاګردان غیر دنا شو اد عائشه بی بن روایت نقلی عن النبي صلی الله علیه وسلم انه كان يتوضا قبل ان ينام وهذا اصح من حديث ابي اسحاق عن الاسود حدیث د ابي اسحاق خبرنه ده چې پروید د
سفیان سره او پروید د عمش سره د ذکر پای کې لفظ لا یمسما ده نو دی وی چې د اسود یو شاګرد د اسحاق دی او څه غیر ډیر دی هغه ډیر شاګردان د اسود د عائشه ته حدیث دا نقلی چې انه کان يتوضا قبل ينام وهذا صح من حديث ابي اسحاق عن الاسود وقد روي عن ابي اسحاق هذا الحديث وقد روى عن ابي اسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد ويرون ان هذا غلط من ابي اسحاق دا لفظ دا لا يمسما غلطی دا ابي اسحاق نه دا په نور روایتو کې نشتا باب فی الوضوء للجنب اذا اراد ينام دا په تایید د جمهور کې ولګید د داودی ظاهری په تایید کې بالکل یې باب رانه وړو ځکه چې هغه ته اعتبار نشته او چون کې دغه مخکینی باب کې سعید بن مسیب غونی شخص قائلو امام ابو یوسف په قائلو سفیان الثوری په قائلو نو بیا هم اهمیت ورکه چې د امام اقوال پکشتا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد بن عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر عن عمر انه سال النبي صلى الله عليه وسلم اينام احدنا وهو جنب قال نعم اذا توضا جماهیر وی چې مراد دلته د وضو شرعي دی او امام احمد ته به حمله په وضو لغوي باندې دلیل د جمهور ائمه د پاره روایت د شیخانو د بخاری او د مسلم دی روایت د بخاری او د مسلم کې اغا دار چې غسل فرجه وتوضا او دس یو ک وضوئه للصلاه دس یو دس لکه مونته چې کول هغه تصریح د پدی باندې چې وضوء شرعي مراد او استدلال د داودی ظاهری داغه حدیث نه چې لا تدخلوا بيتا الملائکه فيها جنوب یا فيها سورت چې راځي هغه مقید شو په قید د توضا سره الا يتوضا د ابو داود او کوم روایتو کې چې اوامر راغلي په وضو باندې نو هغه مقید دی په قید د انشاء سره په حدیث د صحیح ابن خزیمه کې او د ابن حبان کې کوي خوخوي نو د انشاء نه پته لګي چې دا وجوب د پاره نه دی وفي الباب عن عمار حديث ذا عمار بن ياسر اخرجه احمد وعائشه اخرجه بخاري ومسلم او دارنګ دا وجابر لا ادري من اخرجه وابي سعيد الخدري لا ادري من اخرجه وام سلمى اخرجه الطحاوي ندی کی داری چی اذا اراد ایطعم غسل یديه به بلا سنه وینزل نو هغه وضوء شرعیم کړي دی او د روټۍ د پاره غسل دی دین خاصم مندوب دی هغه عملی کړي قال ابو عيسى حديث عمر احسن شيء في هذا الباب واصح وقول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين به يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق قالوا اذا اراد الجنوب ان ينام توضا قبل ان ينام باو ما جاء في مصافحه الجنوب دا با پدی باندې ولګي دا چې مؤمن چې کم دی لاین جو سو نجسیږي نه نو د جنوب دغه پسخوردوم پاکه ده او دارنګ خلیم پاکه ده هم دغه حکم کې حایزم رااله داغي سره خوراک داغي بقیا خړل او یا هغه په دې حالت کې اتجاع مع الزوج چې پای کې خطر د خلک کېدو وی انا جس نه ده دغه جزئیات ته فهميږي دا خو د مؤمن په حق کې نو دغه جنوب د پاره چې مؤمن وي یو تلاوت جایز نه دی او مس المصحف خدا غیر متوضی د پاره جایز نه دی جنوب د پاره په طریقه ولا ناجیش دخول د مسجد ورته جایز نه دی طواف ورته جایز نه دی او باقی ذات د چې دی دا نجس نه دی او هر چې کافر دی
نو پنځ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او د جماهیر علماء باندې نجاست داغي په اعتقاد کې دي. انما المشركون نجس چې راضی دا ذاتی نجاست نه دی. او د امام شافعی رحمه الله نه یو قول د نجاست نقل شوی چې د دې زوات نجس دي. هغه سره په دې قول کې شریک دی عبد الله بن عباس رضی الله عنهما. هغه وایي چې اعیانهم نجس کالخنزیر، زوات نجس دي د خنزیر په شان. غیر مقلدین د دې دور سره مختلف دي، د هر چا خپل رائے دي. مبارک پوری طرف د جمهور ته ترجیح ورکړي چې زوات نجس نه دي، او ډیر طولانی بحث پکړي دي او ډیر زیات دلایل ویلي په خبره باندې. او دایم ویلی دي چې کم قول عبد الله بن عباس ابن مروی دي چې عیان نجس کل خنزیر دي، دا مبالغه ده او تغلیظات دي چې خلق تنه په نفرت کې شي. او حسن بصری رحمت الله علیه چې کم قول کړي چې من صافحهم فلیتوضا، مشرک سره چالاس ورکنو دس دیو کې، دا محمول په حقیقت نه دي چې هغه نجس دي، بلکې دا په تغلیظاتو باندې، دا په تغلیظاتو حمل. لکه احمد رضا خان بریلوی هغه د دیوبند علماء سره په نزاع کې تشدد تر رسیدلی، داغه حالاتو کې دا مروی دي چې د اشرف علي تانوی سره د یو ځل لاس ملو کړیو، بیا مرو کې چوبره وړي او د لاسونه انځم دوباره. نو دا حقیقت نه مراد چې ګنه اوس اشرف علي تانوی ګنه نجس او د لاس په نجس شو، دا غ تشددات وی د خپل پارټۍ ته تشدد خای او دا خای چې د څه بد دي دیوبندیانو نزان ساتي لکه دا ما چې وساته. نو دا غلطم چې کم حسن بصری رحمت الله علیه وی چې چا مشرک سره مصافحه وکړه، دا دی بیا د سکی دا حمل له په تغلیظ باندې. باقی دا موضوع د دین دي چې کافر نجس ته کنا، هغه په کتاب الحج کې تفصیلی ابواب دوی لګئی چې حرم او حرمین ته دخول د کافر او د مشرک څنګه دی، پای کې دایمو اختلاف دی، هغه ځای کې واضح شي. حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن ابي رافع عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنوبنا. دورسته بوې ز جنوب موده په مخه باندې راغې، نو دی وای فن خنستم، خنس تاخر طویلش، الخناس فشاتلن کې. نو فن خنستو معنا تخلفتو، پشا باندې داسې لاړم، پټ شوم تینا، نو غسل میو ک بیا رالم ملو شوم. امام بخاری په لفظ د فن خنستو سر ذکر کړی دی، خنس نه په معنا د تاخر باندې. بعضو روایاتو کې راځي دلته چې فن سللتو، نو معنا دا دی چې پشا باندې لاړم مخفینا، انسلال ویل کېږي خویدو ته، تخیدو ته، پټو تخیدم. او بعضو روایاتو کې راځي چې فانتجستو، هغه باب افتعال دی د نجسنا، رایت نفسی نجسا، ما خپل ځان نجس وګڼم، فانتجستو. دا مختلف روایات دلته راغلي. نو فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت واين ذهبت. دا بعضی دغه شانتا هغه هم شکل الفاظو کې چې دوی نه سره مخالفتون راغلي، دا دلیل د دې دی چې دوی هم زیات نقول د کتابت نه کړی دي، ټول د حفظ نه دی لګیا. اگر تاسو ته په قرات د بشرن او نشرن، نو دا خو ډیر فرق لري هم په معنا کې او هم په قرات کې. دا قرات چې سره مخالف راځي دا اکثرا د لیدو د لاسوي، مخطوط تغه مخدوش خطو ګوري هغه کې د بشرن نه نشرن جوړ کی.
یا دلته وصلته فنخنست راغه بل چا دینه جوړ کچي فانتجست نو دا لیکل په مخدوش خطوطو کې ډېر فرق نه لري. ثم جئت فقال انا كنت وانا ذهبت قلت اني كنت جنبا قال ان المؤمن لا ينجس اذا بابا سمعنا کا نجسا ينجسو لا ينجسوش اذا بابا كرمنا کا لا ينجسو. وفي الباب عن حذيفه اخرجه بزار الفاظ داري چې صافحني رسول الله صلی الله علیه وسلم وانا جنبا د جنابت په حال کې ما سره مصافحه وکړم. قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح وقد رخص غير واحد من اهل العلم في مصافحه الجنوب ولم يروا بعرق الجنوب والحائض باسنا ولا نجسنا. دا چې غساله دي طاهره ده کنه پکم وبو چې دی ولم بلاغه وبسنګ دي نو غساله دي طاهره ده. ويعلم منه طهارة الماء المستعمل هغه وب مستعمل چې دوی نه ساتي هغه طهارتم د پشان ته د هغه اقوالو دي چې هغه ته طاهر غیر مطهر ویلي. وبه افتو نو هر چې غساله د میت د امام محمد ابن یقول نقل دی چې ان غساله المیت نجسه نو فقها لیکي چې محمول علی غالب الاحوال دا اکثرا به اختیار وی د دنه خلینه د الټي او د پوزونه د خروج د دم او د دوبرنه وغیرہ نجاسات د خروج د امکانات وی پاغي کې نو د هغه د اختلاط د وجنه اکثرا د قول کړي دي چې غساله د میت چې کومه د نجسه ده ورنه ورستو د وفات نه هغه نجس نه ګرځيږي که عام اصول ته وکتل شي نو هغه تم د طهارت نسبت کول پکاري چې هغه پاک دي. خدا چې د نجس ویلي غالبا هغه سره اختلاط د نجاسات راځي او هر چې غساله د کافر ده نو د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نه یو قول د نجاست منقول دي چې هغه بیا منقوله ده. باو ما جاء في المرض ترى في المنام مثل ما يرى الرجل. زنانه وګوري په خوب کې هغه احتلام چې ګوري سړی او دا غي سره بلل وګوري نو غسل په لازم دی لکه څنګه چې په سړی لازم. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت ابي سلمى عن ام سلمى قال جاءت ام سليمان ابنة ملحان دا انس رضی الله تعالی عنہ مور ده چې نوم د دې یا سهله ده او چا ویلی چې نوم د دې امیلو مکننا او په ام سلیم باندې. ابنة ملحان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. نو لا يستحي من الحق معنى لا يأمر بالحياء في استفتاء الحق. دا حق په تپوس کې په حیا او امر نه کوي. فهل المرأة تاني غسلا دې مقصد دا اوشته په زنانه غسل اذا هي رات في المنام مثل ما يرى الرجل. قال نعم اذا هي رأت الماء کله چې دا وګوري وبولرام فلتغتسل نو دا غسلو کې پدې باندې اجماع ده. مصنف ابن ابي شيبه د ابراهيم النخعي نه یو قول نقل کړي چې غسل پینش یا سند له سر نسبت هغه ته صحیح نه دی یا محجوج دی بالحديث. قالت ام سلمى قلت لها ما ام سليم تويل فضحت النساء يوم سليم ودي شرمولي بي بیان يوم سليم یعنی هغه حکایت دی وکړه اذا حكيت عنهن ما يدل على كثرة شهوتهن. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح اخرجه الشيخين وهو قول عامة الفقهاء ان المرأة اذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل فانزلت انزال وشا وان عليها الغسل به يقول سفيان الثوري والشافعي
ومالك وابو حنیفه دا متفق ده. وفي الباب عن ام سليمان اخرجه مسلم وخولا اخرجه نسائي واحمد وعائشه اخرجه مسلم وانس اخرجه مسلم. باب في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل. یو سړی دی چې هغه ځان ګرمي بیبي سره ورستو د غسل نه، نو دفاعت حرارت طویل شي دا جایز دی. حدثنا حناد او هغه دی هغه د لانی لمبلی. حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن حريث دا ضعیف دی. عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابه ثم جاء ببراغ فاستدفأ بي. طلب د حرارت او د ګرمۍ به کو په ما سره نظام به ګرماو تکلکم فيها دفء چرازي فزممته الیا ما براجخ کزان لرا ولا مغتسل حال دا ما بغسل نو کړي. قال ابو اسحاق حديث ليس باسناد باس وهو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ان الرجل اذا اغتسل فلا باس بان يستدفئ چزان گرم کی بامراته وينام معها قبل ان تغتسل المرأة مخد غسل دمرينا. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق. تدتر نه معلومیږي چې د امام مالک سے په فقه باندې ډیر واقف نه دی. امام منافق او قصدن نه نقلیو لکه عرض کې امام مالک سے معیوی دا غنو ممتر کی دا کتب نه به مطالعه کړي ډیر او ورته ډیر نور رسیدلی دغه وجبوا ته خپل چې کم دی شافعی المذهب دی خو دا سه جمود نه کوي په دې باندې د حنبلیت او شافعیت په وسط کې روان دی. ډیر زینو کې د حنبلیت ته ترجیح ور کوي. احادیث د ذکر نه پته لګيږي بس. یم دی